أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. دے سورہ یاسین آیت نمبر 39 پورے مجھا ترجمہ تفسیر بیان کھڑا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرمائی لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، وی مناسب ندی المرد پارا ان تدرک القمر چی دای اوجمکی مندکی. چمانا یو معنی دادا چې د لمر رڼا دا نه ګډېږي اوژمکی رڼا سره. چې کله د لمر والا باد شي بیا د اوژمکی والا نه وي، چې کله د اوژمکی والا وي بیا د لمر والا نه وي. که چیرې داسې وللیا چې د اوژمکی رڼا المر رڼا دا سره ګډېدلی بیا به شپې اروجې پته نه لګېدله. دا لوی خدای غټ فضل ده. ځکه چې دیرسمې سپارې چې الله تعالی فرمایي وجعلنا اللیل لباسا، د شپه موږه پرده پیدا کړې ده نه چې ته آرام پچو کې. وجعلنا النهار معاشا، ادرواج موږه پیدا کړې ده کسب دے پارا چت چیرے چار لار پچو کے. نو که بیا دا پتہ نه سره لګېدلی نو ټول نظام به سره خراب و. نو الله تعالی فرمایي چې هر چیز ته ما یوه خپله ډیوټي ورده په خپل ټیم باندې کوي. ولللیل سابق النهار، ان شپه مخچې کېدونکې ده پر وجې باندې. څه معنا؟ یوه معنا یې دا ده چې نه مخچې کېږي شپه قبل استکمال النهار، چې رواج مکمل اصلې نه وي. بله معنا یې دا ده لا یأتی لیل بعد لیل من غیر نهار فاصل بینهما، چې داسې دوه شپې وکړه راځي نو خو منځ چې خامخا رواجي. که لګاتار خو شپې وی نمونې پاره داسې ملکان داسې وطن الله تعالی پیدا کړی دي چې شپږ میاشتې لمري بیا شپږ میاشتې وکړه لمري نه، چې زمي چې د یوار وجبورېږي بیا موږ څه وایو. نو الله تعالی لوی فضل ده. الله تعالی فرمایي وآیة لهم، یوه بله د موږ توحید والدلیل ادا ان حملنا ذریتهم، چې موږ پورته کړي ولل اولادونه د دوی فی الفلک المشحون، په هغه کښتۍ چې تر خولې ډکوي. مشحون معنا ده وی نوح علیه السلام کښتۍ مراد ده ونه. وخلقنا لهم، الله تعالی فرمای پیدا کړي دي موږ دغه انسانانو دپاره من مثله، په مثل د کښتۍ ما یرکبون، چې دو سواری پچې کوي. آیا نوره کښتۍ دي آیا اوښان دي؟ دا تاسې ته د پته یي چې دنیا چوره غټ لیول تجارت کېږي په بحري جهازو چې کېږي، په د هوایي جهازو چې نه کېږي. نو یو ملک چې دا یې وداني د پاره یو څو شیان ضروري دي، چې سمندر به یې ورسره، ایغه نه آباده غر به یې پچې، ایغه نه آباده همواره مځکه به یې، صحراګانې به یې. نو هر چیز خپلې فایدې دي، موږ ته دا ټول حاصل دي. لا دې نه مراد اوښان دي، داسې د اسپې د اوښان د خچر د خرې دا داسې شیان الله تعالی پیدا کړي دي چې په نن سبا دور چې ته فورس ولې نه پته وکړه چې دا شیان نه یې ته وکړه چې شی خیزي نه، بس خو لای په اسپو خزایي، لای په خچرو خزایي. اوښان دغسې دي. نن مې ویډیو کتله
دوره ګوڼه په بار کړی وې کنه په اوښ باندې مقابله وګټله او دا ما مخکې خبر شو ورته کړی دا موږ ته اسلام آباد چې ویلا چې ویل زه خپل روبوټ چې لګیا ریسرچ کوم ویل چې عقل دا وایي چې دا اوښ خو دې وکه قدم نه اخلي دوره بې ډانګه پښې دي او وجود یې ښه سره غټ ته ټولو نه زیات وزن دا چې کوي الله تعالی فرمایي چې نور شیان ما پیدا کړي دي چې دو سواری پچې کوي اوس الله تعالی فرمایي و ان نشأ نغرقهم اکه بیا چیرې موږ خوښ سي بیا به موږ دا په ټک باندې هلاک فلا صریخ لهم بیا به داسې څوک نه وي چې دو باندې وزاړي فریاد رس په به څوک نه وي ولا هم ینقذون انا به بچ کړلی سي دو الا رحمت منا مگر دا الله تعالی فرمایي موږ لوري نه فضل دا مهرباني دا ومتاعا الی حین اب تر یو ټیم پورې فائدې اخیستل دي چې کله دا خبره الله تعالی وکړلې اوس الله تعالی چې بد خویان شي بد عادتونه د کفار مکه او د مشرکین مکه او هغه ټول خلکو وال چې الله تعالی نه مني الله تعالی فرمایي و اذا قیل لهم اتقوا چې کله او ویل سي دوتا دلته تقوا معنا به سوچ وکړو چې تاسو لږکی سوچ وکړو ما بین ایدیکم و ما خلفکم مختا اشاتا لعلکم ترحمون بیا به تاسو باندې رحم وکړلای سي دا ما بین ایدیکم و ما خلفکم چې و معنا دا یعنی هغه ګناهو باندې سوچونه وکړو چې عام مخ چې کړی دي یا هغه ګناهو باندې چې ته کوي دا یو معنی دا د لشکې په دې سوچ وکړه کوم تاسو کله یو نیم سړی ته نصیحت کوو کنه چې خو مخ ته شاته خو ګوره کنه دا یو دومره معنی دا ده چې الله تعالی ولې ډېر نشانیګانې دي په دغه سترګو موږ وینو اروي لکه دا کوم ذکر تیر سه د اسمانو د اوژمکۍ د مځکې د دغه شیانو ول ذکر تیر سه او الله تعالی فرمایي و ما خلفکم چې تاسو شاته دي تاسو لږ کی تاریخ رواړو کنه قران پاک وایو ډېر مضبوط خلق تیر سلی دي هلاک کړي مې دي نام نشان پته نسته چې چوکلا چوک نه دا یو دا درې معنی موکړه او بل دا چې الله تعالی فرمایي ما بین ایدیکم چې کوم مخته ته روانه دلش کیغه ته سوچ کو کنه مړې با بیا به قبر ته جې بیا به قبر نه بعد اخرتي سوال جواب وي په دې چې سوچ کړای دا کنه وما خلفکم چې کوم تر نه پات کیږي شاته لکه چور ټیم موږ تیر چې بوډا سړی نه پاتو کې وای شپېته کاله تیر سل خو دا پته نه ولګي د چرنګ تیر نو شاته تفسیر وال پسې لیکي فلا تغتر بها دغه شیانو باندې دوکه ما خرامه په خطا کیږي چې خوب غوندې چې درته یادېږي خوب غوندې نو خوب باندې ته اصل شای چیرې ورکوي نو دا مقصد دا مخکې ماته ته ویلي وو چې الله تعالی د اوس موټکا یو استعمال ک الله تعالی فرمایل متاعا الی حین متاع عربی چې پولی ته وای پولی ته د دنیا چوره چې سامان د کا اکشلو والدی کا ضرورت نور سامان دا وای دا پولی غوندې استعمال کا ضرورتي سره مړی برپخی چې تیغ نه تیرا اګه په مخ ته تیر چې معنا چې معنی دنیا استعمالوا چې چور دي ضرورتي چور دي مقصدی جایز کار پاره اکته غلطه استعماله کنه دا مخ تو رول دي خو سړی ته پته نه لګي وای اصل خلواله چې شایده یو ډیر غټ علم نن یو خبر وکړه وای اصل خلواله
چې د تا باطن صفای له غلطو خبرونه، یعنی چا د پاره حسد نسته پچې، چا د پاره بغض نسته، چا ته د زړه چې پښتو چې بد دی نسته دی، بیا ته نه صفای. اگر که ظاهری شکل و صورت ته ډېر تاول بدی. امام بخاری صاحب د بخاری شریف کتاب چې د حدیثو وال ډېر صحیح کتاب و چې صحیح کتاب ده. ایغه یو استاد وکنه وای داسې شکل و چې یکتنو نو خدای به په خره باندې سپورو دای د سواری ولکه سکوټر چې په کومه لار به دای تیرې د سوال باندې پیدا کېدی چې چوک بناسو والے اندر ډېر کښلای و. موږ ټول کریمان په باهر باندې تمام کړه، اپ دې ای چې شاینه کېږي. الله تعالی فرمایي، پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی د تاسې شکلو صورتو ته پیسو ته نه ګوري، چیشته بیا ګوري ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم. یعنی زړونه مخ ته دي، زړونه اعمال پسې شاته دي، زړه دې چرنګې د زړه وینه ډېره بختوره میاستر روانه ده که نه. موږ وایو چې الله تعالی ډېرو ګناهونه معاف کوي، دوزخ نه به جنت تر باسي. خو داسې چې خلک میاسته دي چې دې میاسته چې نه معاف کېږي. چوک دي یو سړی د ریګولر بنیاد باندې شراب چښي، خدای مو دې ونه وساتي. دا موږ معاشرې چې لا دا شی عام نه ده. یو سړی د دې والدینو نه فرمان ده، لیلة القدر غوندې چې زر شپې راشي که نه الله تعالی وایي زه یې نه بخښوس. او یو سړی د بل مسلمان ته اندرې چې مسله ده وته نو وینې چې اندر د مسله سله رمضان دې نسی خلاصوای، نه دې لیلة القدر خلاصوای سي، نه دې دا جمعه خلاصوای سي چې د رمضان چې راځي. نو الله تعالی فرمایي پښتو چې بیا ترجمه داسې اوسي، ما بین ایدیکم و ما خلفکم. لشکې خوا مخته شاته سوچ کوو که نه سمجھ درجی. نو دا بیا هغه آیات ولا ترجمه سی. بله دا ده یہ کفار مکه و خویانو ته سوچ وکړه، بیا خپلو ته به کوو سوچ. الله تعالی فرمایي واذا قیل لهم، چې کله دو ته وویل سي انفقوا مما رزقکم الله، چې څه شی الله تعالی درکړي دي لږ کې خو یې تاسې خرچ کوه الله تعالی په لارې چې که کښلی سوچ ولې نه ده، که پیسې ولې نه دي، که بل څه شی ولې نه دي. وقال الذین کفروا للذین آمنوا. موږ خو به خپل ځان ته ترجمه کوو. بیا ناشکري خلک چې دي وایي هغه خلکو ته چې کوم ایمانداري دي، انطعم من، آیا موږ خوراک ورکو هغه چاته لو یشاء الله، که الله تعالی خوښه بیا اطعمه خو ورکړه بیا و که نه. موږ چې وایو دا خدای پیژندلی ده چې دا دغسې پسلي دي که نه، دا الله تعالی دته خپل اعمال والا سزا ورده. که بیا دغسې خبرې چې د کومه سوره یاسین چې ذکر سله دا یې د کافرانو خبرې نقل دي، دا یې د مشرکانو خبرې نقل دي. موږ داسې عقیده جوړه ده چې خدای ور ده چې بیا چې لیدلي، چې نه ده ور لایي که ده، دا دواړه خبرې خطا دي. دا دغو خلکو خبرې دي چې د یاسین چې ذکر سله ان انتم الا فی ضلال مبین. الله تعالی فرمایي داسې خلکو ته دا انتم چې دا به تر قیامت ورځې پورې حاضرینو ته وایي انتما انتم، نه یو مگر تاسې داسې په واضح ګمراهي چې یو چې ښه په تیر یو، تاسې موږ چې وته یو چې ډېر په خطا یې. الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي. ډېره بختوره میاسته سړی دی. دا تراویح خو به انشاءالله کوو، نه تهجد شیان به کوو، خو دا تهجد دا تراویح دا ذکرونه نفلونه مو به پس ته خلاصوي چې اندر صفایي چاته چې بد نه وي پچې. اللهم امین. یا الله چې د کوم ترجمه تفسیر مو بیان کړه عمل کولو توفیق نصیب کړي. یا الله کمی بیشی مشتماف کی، لانجو کشالو مصیبتوں نموزد، خیر برانی رحمت بقدر حاجت نازل کی، آخر خاتمہ پہ ایمان کی. وصلی اللہ تعالی.